د ایمان ایوا بنیادی عقیده اور بنیادی خبره دا هم ده چې سړی د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه مینه محبت ساتي چې هغه دنیا کې بل چا سره نه وي. دا معنا چې د سړی د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره د مور نه، پلار نه، اولاد نه، مال نه، دولت نه، خزه بچو نه ټول نه زیاته مینه کې د ایمان بنیادی عقیده ده اور اساس ته ایمان ده. پر ذکر الله رب العزت اعلان کو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته خپل ځان نه هم زیات نږدې وي، ولی دنیا کې ټول نه زیات چې کم انسان ته نږدې وي خپل ځان دی. ځکه پښتو کې مشهور ده چې اول ځان دی بیا جهان دی. خپل ځان بچ کول بده د انسان، هر انسان پهلا نمبر باندې مقصد دی. او بیا صلی الله علیه وسلم مخکې فرمی و ازواجه امهاتهم، د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ازواج مطهرات غد امت مین دي. اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرمی غی قرات کړه دی غوي چې وازواجه امهاتهم پس یو بل ټکې دی او هو اب لهم. پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم امت د پر په مثل د پلار دی. نه پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازواج مطهره د امت مین دي. ځکه موږ وایو چې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی الله تعالی عنها. ځکه او پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرینو کې خپل اولاد بچی نو کوم بچپن کې وفات شوی. نو اوس د ټول امت دا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم روحانی اولاد دي. خو بهرحال کدی کې اگر چې دا قران کې لیکل شوی نه دی مصحف عثماني کې، خو یو قرات کې دا هم رغلی او هو اب لهم. اوس پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره مینا دا په پهلا نمبر باندې ده. دا په ټول نه ځان ته زیات نږدې غني. عبد الله بن هشام فرمای چې كنا مع النبي صلی الله علیه و آله وسلم، یو ورځ موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اور پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر رضی الله عنه لاس نیولې. وی حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو یا رسول الله ما تاسو سره ډیره زیاته مینا ده خو خپل ځان نه علاوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې کچری ویده سي نه بیا د ایمان مکمل نه دی. ولی ایمان کامل ایمان هغه دی چې ټول نه زیاته مینا تا ما سره وي. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امهاتهم. غضب حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلو چې یا رسول الله ما د الله ذات باندې قسم وي اوس دینه پس ما د خپل ځان نه هم تاسو سره زیاته مینه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو الان یا عمر، ای عمر اوس ایمان پای تکمیل ته ورسیدو، اوس کامل ایمان والا شو. نه کچری د الله دین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې تبل چا سره مینه زیات او بیا کامل ایمان ولا نشي کېدای. ناقص ایمان به وي خو کامل ایمان نه دی. دیو جنا پہلا نمبر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه کول پکار. اور دا صحابه کرام وکړي دا صحابه کرام موږ ته عملی طور باندې خپل صورت اور بصیرت باندې دا خو دلی دا چې پہلا نمبر باندې بمینا دا به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه څومره ده؟ یو کتاب دی معجزات مصطفی اور یو بل کتاب دی مولانا ارسلان بن اختر لیکل دی شان محمد صلی الله علیه وسلم کی مثالی واقعات. هغه کې دا واقعا نقل شوی ده. وې د حضرت موسی علیه السلام په زمانہ کې یو سړی وغډیر بد عمله بد کردار و. چې کله وفات شو نکلی او قوم اور قبیله والا کلی نه بهر یو ځنګل کې وګرځول وي موږ جنازه نه کو. موسی علیہ السلام ته وحی وشوه چې داس یو سړی وفات شوی دی ته لاړ شه دغه ته غسل ورکا کفن ورته واچو تکفین یو کو به تجهیز تدفین وکا دفن کا. موسی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ته فرمایلو چې دې سړی کو ټیک ته ایمان براوړی وي خو موږ سره موږ نه دی کړي، جهاد نه دی کړي، نور نیک اعمالو کې نه دی شریک شوی. او چې کلی قوم ولې جنازه نه کی زوري وکړه وی الله رب العزت دا حکم دی چې غسل به ورکې کفن به ورته چې او جنازه به کې او تدفین به کې. موسی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام نه تاسو کو چې دې کم د عمل وو
چې هغې وجې نه ما ته حکم دا دی چې زه دې جنازه وکړم. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا ډېر ګناهګار و، بد عمل او بد کردار و. خو دې به چې کله د تورات تلاوت کولو نو هغې کې به چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم رالو نو دې به تلاوت بند کړو د تورات، اور په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به درود ویلو، هغې باندې به سلام ولیږلو. د دې د نیک عمل وجې نه الله پاک د دې بخښنو فیصله کړې ته به جنازه کړي. درود شریف سره صرف زما او ستا مغفرت نه، مخکې امتونو هم مغفرت الله پاک کړی دی. د دومره لوی عمل دی. او دې نه معلومه ده چې دا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت دلیل دی. او بیا الله رب العزت ټول انبیاء کرام علیهم السلام را جمع کړو چې تاسو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ. ګوره رضی بعد کې خو ایمان یې ټول نه مطالبه کړي چې راوړئ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. عالم ارواح کې ټول ته ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به تاسو ایمان وړئ، دغه تصدیق وکړئ. اور هر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم پیغمبر راغلی د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعارف یې کړی دی. معنا بعد به یو پیغمبر رضی غنوم به محمد وي، احمد به وي، هغه خاتم النبیین وي. او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالو هغه تعارف تکمیل ته ورسېدو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې مقام ته وګوره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج سفر کوي. او مونږ عقیده دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روحاني جسمانی معراج سفر کړی دی. دینه مخکې بل یو پیغمبر ته هم د معراج سفر نه دی نصیب شوی، صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نصیب شوی دی. دا د دې عظمت دلیل دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم اسمان ته ځي، هارون علیه السلام سره ملويږي. هغه ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا اخي الصالح. ټول ورته په دې باندې سلام کړی چې ای زمونږه صالح وروره. عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا اخي الصالح. او چې کله ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو نغې ورته دا ویلو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا ابني الصالح، ای زما بچیا. ولی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد اور نسل کې راغلی دی. بیا چې کله معراج سفر نه مخکې بیت المقدس کې د امامت خبره رااله، څوک به امامت کوي؟ جبرائیل علیه السلام مخکې کو چې ته به امامت کوي، ځکه ورته امام الانبیا ویل کېږي. دا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عظمت دلیل دی. اور شان محمد کې مثالی واقعات کې وبله واقعه نقل کړي شوې ده. وی د حضرت آدم علیه السلام په دې خي اوږه باندې یو مهر و، لکه څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو اوږو مبارک ومنځ کې یو مهر و، هغې باندې لیکلي محمد رسول الله. اور یو صحابي ښکل کړی هم تفصیلي واقعه ده. نو وی آدم علیه السلام په خي اوږې باندې یو مهر لګېدلی و، محمد رسول الله و خاتم النبیین. آدم علیہ السلام په اوږه باندې. اور اندی کتاب کې یوه بله واقعه نقل کړې شوې ده چې حضرت آدم علیه السلام کله د حضرت حوا علیه السلام سره نکاح وشو، نه حضرت حوا علیه السلام ورته وفرمیلو چې ای آدم، ای زما خاونده، ما سره د نکاح وشو خو مهر څه دی؟ مهر. وی حضرت آدم علیه السلام الله پاک طرف ته متوجه شو، ته یا الله د کور ولغمانه مهر غواړي، څه ورکړمه؟ ما لاس کې خو هېڅ نشته. وی الله رب العزت ورته وفرمیلو چې داسې وکړه 60 ځلې درود شریف په پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ووایه، هغه درود شریف به ستا مهر وګرځېږي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. 20 ځلې 60 ځلې دا ویلو، دی ورته مهر وګرځولو چې دا ستا مهر دی. اور حضرت حوا علیه السلام دستا زوجه مبارکه ده، دا مهر ګرځېدلی دا درود شریف. درېمه واقعه نقل کړې ده چې حضرت سلیمان علیه السلام کله قربانیانې وکړې، 100 اوښانې ذبح کړو، 100 قربانیانې وکړې. نو الله رب العزت ورته وفرمیلو چې ای سلیمان څه غواړې وایه علیه السلام. نو سلیمان علیه السلام کومه دعا غوښتې هلته قرآن کې هم شته، سورې صافات کې شته دی. پهله دعا دا وکړه رب اغفر لی. ګوره
دنیا نه مخکې آخرت غوښته دی یا لازمه بخنه وکي دیو جن چې ډېر دنیا غواړي هغه نه مخکې اول آخرت غواړي ولی آخرت اصل دی او دنیا فانی ده پیغمبر د دعا طریقه خي سليمان عليه السلام رب اغفر لي اے لازمه مغفرت وکي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب یا الله ماته داسې حکومت راکې لا ينبغي لاحد من بعدي چې مانه پس چاته نه ورکړي پیغمبر او پویدو چې الله رب عزت نه مطالبه کړي او سم دعا وواله بني اسرائیل غوندې نه بني اسرائیل به منو سلوار اتله موسی علیه السلام ته راغلو چې د منو سلوا په خوړلو باندې همو بس زړه شین شو دا بدل کا خاص لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها پیاز اوګه سبزیانه دال دا شیزونه وخی همو مدرسه کې عمرګرو د بنی اسرائیل خو تباہ او برباد کیمل ولی وې د نن دال دې د لاس خورو کدونه وخت دال بنو دنیا کې منو سلوان راغلو دال وتا باټیر به خوړلو غنه تنګو دال او پیازانو او ساګ تراولو او پیغمبر کومه دعا کی رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي مته سي حکومت را کی چې مانه پس حکومت په چاته نه ورکه دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځکه فرمایلی چې الله په حکومت دینه حکومت ارسه تابع کړي خو سليمان عليه السلام زما ورو دعا کړی و دیو جن زغینه مخکې دا دعا نه غواړم مرغوبه کمی خبرې کولی په غیب پویدو په میګو خبرو باندې به پویدو قالت النمله ايها ندخل مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون یو میګي نور خپل قوم ته आवाज وکړو چې سليمان عليه السلام سره د لشکره روانه شابه زر خپل کورونو ته دن نشي دا خبره سليمان عليه السلام اوریدلې دي خو معلومه ده چې میګو خبرو باندې پویدو او تخت ورته الله پاک داسې ورکړو چې زړه کې رااله چې فلانکیزه د زود تخت پوچت شو بغیر د ټیکنالوژي بغیر د پېټرول بغیر د ډیزل بغیر د انجن تخت په هوا کې سفر کولو کم سفرې کولې هغه ځای ته ورسېدو په یو وخت کې بیت المقدس باندې تعمیر روان دي دنیا کې کار روان دي مختلف ځایونو باندې حکومتونه قبضه کوي اسلام مطابق نظام التنفیذ کوي یو حکومت ته روان دي دیو جن سليمان عليه السلام برابر حکومت چا په دنیا باندې ځکه نه کړي چې غیته الله ور کړو دعای کړي الله پاک ما غرنګ حکومت ور کړي دنیا باندې د سليمان عليه السلام نه غټ حکومت دنیا کې نه دي تیر چنګیز خان دی هلاکو خان دی سکندر اعظم دی دا ټول بوي خو دومره نه دي نو سليمان عليه السلام الله پاک تو فرمایلو یا الله زه خو د مهرونه لګوم حکومتي کارونه دي مهر کې سولي کما نو مولانا ارسلان بن اختر د لیکلي چې الله پاک تو فرمایي چې خپل دی ګوتمه کې وليګا محمد رسول الله وخاتم النبیین دا مهر ولګي هغه ته پر مهر هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم ګرځیدل دي دا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت دی اور بل یو روایت کې راغلي دي دنیا کې موږ ګورو چې کله څوک کور جوړ کی څوک الله اکبر څوک ماشاء الله څوک سبحان الله څوک الحمدلله دا الفاظ لیکي دي دا خبره څوک کلمه طیبه لیکي ډیره خبره ده او بعضی خلک اورګزئی هاوس هنګو هاوس کورم هاوس بنگش هاوس داسې الفاظ لیکي چودري هاوس وی جنت په هرې دروازې باندې لیکل شوی دی لا اله الا الله محمد رسول الله دا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عظمت دلیل دی او تاسو د الله رب عزت حرم ته بوزي تاسو چې په کومې دروازې باندې ګوري هلته به دا کلمه لیکل شوی د خانه کعبه په دروازې هم شته د مسجد نبوي په هرې دروازې هم شته دا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عظمت دلیل دی اور د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ تاسو دا عقیده ده چې مدینه منوره کې دغه ریاض الروضه ده روضه مبارکه ده اور جنت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آرام فرمایي اوس کوم سره د دې خبرې انکار وکي الا یعذ بالله چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر نه دي سره سره کافر کیږي دا اجماعي عقیده ده تواتر سره راغلي او چې کوم شی تواتر سره ثابت شي غینه انکار کول کفر دی اندغه رنګ د مدینه منورې د خاورې ګستخی به نه کوي هغه خاورې پسې خبرې کول سره کفر ته رسي د دومره مبارکه خاوره ده تر دې پورې چې علماو دا رائے ده اهل سنت والجماعت چې د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسم مبارک سره جسد مبارک سره کومه خاوره لګیدلی دا د عرش نه الله پاک ته زیاته خوښه ده اور هی وجه دا چې الله رب العزت عرش ته پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت دې سره د پونو په غو باندې ګرځیدلې دي
نو معلومه ده چې د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارک سره کوم خور لګیدل هغه په عرش باندې سفر کړی دی عرش د پاسه دا خور او بل دې عظمت الله پاک بیان کړي ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله رب عزت پس مکه باندې حرام کړی دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نور انبیاء کرام علیه الصلاه والسلام جسم اخری نور انسانان خوري کیږي ختميږي اگر چې قبر کې ختم شي نور عذاب قبر او جزا دار څه ته ملويږي خود شهدا انبیاء صلحاء علما حفاظ د دیدار خلکو جسم الله پاک قبر مبارک محفوظ ساتي نو امام مالک رحمت الله علیه په باره کې رضی دی ټول عمر مدینه منوره کې تیر کړی دی چا ورته وایي چې دلته یو سړی دی هغه وایي چې د مدینه منورې کما نور از مکه د ډیره زرخیزه ده خو د فلانکیز مکه زرخیزه نه ده دی کې فصل صحیح نه روزي وای دا خبره یې کړي وي او کړي ویرو وړه خپل باندې قاضي هم وای دې سړی ته شل کوړي ولګوي ولې چې د مدینه منورې د زمکه او د خاورې پسې الفاظ ګستاخانه استعمال کړي دي اور یو بل واقعي نقل کړي دا چې امام مالک رحمت الله علیه سره څومره اسونو خپل شاګرد امام شافعي رحمت الله علیه ته ټول هدیه کو هغه شاګردو ورته چې استاد محترم دا ټول اسونه د ماته راکو سوالیان راکې ته په څه باندې ګرځي دا یو خو ځان ته اس پرې ده کنه ودی دا ټول بدرته ځکه درکړو چې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې ګرځیدل دي زما ضمیر د نه غوړي چې زه په اس باندې ناسوم هغه اس خپې د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپو مبارکو نشاناتو باندې ولګي دیو جن دا سونه تا هدیه اور زه چې کما زندگی تیروم هغه پیدا تیروم غون عمر کې چرته خپل چپړو کې او سپلو کې نه دی ګرځیدل مدینه منوره کې بغیر بل چپړو اور بغیر بل سپلو ګرځیدو درېما واقعي کوم نقل کړی دا پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی مدینه منوره کې اور د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کما حجره مبارکه مغه کې د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم آرام فرما دی تشریف فرما دی نو حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې کله حج یا عمره ته لاړې نل دا ډېر زیات پریشان و چا ورته چې ولي پریشان خلک حج عمره ته ځي خوشالي کو ته ډېر زیات پریشان ولي وای زما خو حبیب صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره کې دنیا نه تشریف وړي زه هم غواړم چې مدینه منوره کې تشریف یوسم یعنی زه مرشم مدینه منوره کې او د سینې ماته د مدینه منوره نه بار مرګ راشي انتقال مو نشي او به بيدا دعا کوله چې الله تخپل خو حبیب صلی الله علیه وسلم دنیا نه اوچت کړي دی په مدینه منوره د ځمکه باندې ما د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر سنت باندې عمل کړي چې کم زما اختیار کیو خو اوس مدینه کې مرتل د زما اختیار کې نه ده اور یا الله د تا ته حواله ده اور یا الله ما ته مرګ مدینه منوره کې راولې بار ترانه ولې او بیا انداسي وشو امام مالک رحمت الله علیه ته مر رغله د مدینه منوره کې او تاسو چې کله جنت البقیع ته دن شي نه د امام مالک رحمت الله علیه دروازې سره نږدې د امام مالک رحمت الله علیه قبر دی و سره ټچ د امام نافع رحمت الله علیه قبر دی دا دواړه یو بل ته ډیر نږدې دي نه امام مالک رحمت الله علیه د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاورې سره دومره مینه کړي چې کمې خاورې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندۍ تیر کړي کمې خاورې سره د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک نسبت ال تزما هم نسبت پیدا شي الله نے دا سوال کړی الله پاک دعا قبول کړی دا ملته اوس هم جنت البقیع کې آرام فرمایي نه د ائمه کرامو د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د عشق دا مقام او دا مرتبه وا زما د خبرې مقصود دغه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره امام مالک رحمت الله دومره درجه کې عشق کړی دی او موږ تاسو خپل ځان ته وګورو چې موږ څومره مینه ده ابار یو سره خپل گریوان کې ګوري زما صورت څه حال دی زما سیرت څه حال دی اور زه د آیس د زندگی د سنتو مطابق تیروم او کنه تیروم او ما ته څه کول پکار دي کما کمزورتیا ده ما کې دا به ته خپل گریوان باندې خپل کې ګوري خپل به په دې باندې سوچ کې اور زندگی به هم څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کړی دا هغه رنګ زندگی به تیرې او کچري زندگی دغه خلاف او په خلی باندې وای چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عشق نه داسې غپ لګي
او زه اکثر چې کوم ځای کې زما بیان وي چې د عشق مصطفی اول دلیل په مخ باندې ګیره مبارک پرې خودل او موږ تاسو دا عقیده ده چې دنیا کې ټول نه ښکلي چهره دا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او که څوک چا دا عقیده نه دي کې تباہ او برباد دی کفر دی نه که بغیر ګیري انسان خلک دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایلی الله عز وجل چې دا ګیره لري کا ګیري سره ماته خنه لګي څه خیال نه دی او چې بازو ته وي چې دا ګیره ولې نه پرېږدي جي زه هغه نشه کوم او ګیره نه وي بیا بده خبره ده نه ظالمه چې نشه ده کوله او هغې سره د ګیره نشته نه دوه ګناهونه کوي یو نشه او بل ګیره سر خوړلې ده په بلیډ باندې والي ده او چې ګیره د وی ګناه کوي نو یو ګناه شوه ولې نشه ده کوي خو ګیره خو د شته که دې ګناه نه خو بچي که نه دې وجې نه چې کوم سړي ګیره نه وي هغه وایي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عشق دی نه دا هسې بس الله پاک دې خپل دربار کې قبول کړي خو نور شریعت ظاهر ته ګوري ښه ځکه طلاق والا ډېرې مسلې داسې دي چې هغې کې ظاهر الفاظو باندې به قاضي دا فیصله کوي چې طلاق شوی دی او چې کوم د زړه سره تعلق ساتي باطن سره د شریعت کار نشته دی البته د دې ما بینه و بین الله غدر الله سره معامله ده زه به دې خبره تاسو پوه شئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت دا هم دلیل دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې زه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اکثر سفر کې وم وی چې کله د ځناورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکتلې غرا بغلو د خپې بي داسې اوږدې کې او د سر بي داسې ولګولو وی هغې نه به دا معلومېده ده چې دغه ځناور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سلام کوي هغه ځناورو خو پېژندلی و چې دا پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی اخیری پیغمبر دی خنن دنیا کې داسې ډېر ځناور شته چې هغه انسان په صورت کې دي خو پیغمبر نه پېژني اور یو واقعہ شان محمد کې مثالی واقعات کې دا هم نقل کړي شوي ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سفر کې روانو نه هرن یې وکتلو چې کوم ته موږ غارسه وایو هرن یو یهودي دی هغه ښکار کړی هغه گرفتار کړي جال کې تړلی ده نغې چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکتلو आवाज یې شروع کو خاص کې سم आवाज یې وایستلو صحابه کرامو تاسو کو چې یا رسول الله تاسو څه وایي یهودي وروختلو وای دا هرن ماته وایي چې زما بچی دی غوږی دي او دې ښکاري زه ما ښکار کړی دی او ما بچی وږي دي ماته صرف دومره ټایم راکړي چې زه خپلو بچو ته د خپل خوراک ورسوم پی ورته ورکوم واپس راځم نه یهودي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې دا ولې ځناور ستا خبره مني وایي او زه درته دلته کې ولاړ یم چې څومره پورې دا هرن واپس نه راغلی زه دلته کې یم زی ذمېدار یم هرن یا جال نه خلاص کړو هرن لاړو خپل بچو ته پی ورکړي ګوره د مور بچو سره څومره مینه وي ځناورو ته وګوره واپس هرن راغلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې اشارې وکړې چې هغې کې لکه شکریا ادا کړي سلام وکړي یهودي هکه بکه حیران پاتې دی چې کله د هرن واپس راغلو هغه یقین پیدا شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یهودي ته وفرمیلو ویلو ورته چې که تا اجازه دي زه به لاړ شم ورته یا رسول الله نه زه به نه وی ورته دا ووایه چې د ځناور ستا خبره مني وی او دا زما خبره مني دا ماته سلام کوي په ما باندې درود وایي یهودي هوښیار سړی و ورته چې یا رسول الله کله ځناور تا پیغمبر ګڼي پیغمبر په ستا خبرې پوهېږي زه سره د انسانیت سره د عقل تا پیغمبر نه ګڼم تا باندې ایمان نه راوړم دا زما بدقسمتي ده او په مغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسلام کې داخل شو وته بیا دا ویلو چې دا غرسه اوس پرې ده هغه غرسه آزاد کړه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کړه ولاړ خپل بچو ته ځناور هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت اقرار کړی دی خاتم النبیین منلی دی اور علامه دمیری رحمت الله علیه لیکلی دي چې ټول نه دي ځناورو کې مرغو کې زیات ذکر دا کنتره کوي 24 غټي تاسو ګورئ دا یو आवाज وباسي وای دا د الله پاک تسبیح کوي هم به نه او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي
ټول نه زیات درود کونترې وایي. دیو چې نه تاسو وکتلو چې کله غار حرا ته غار ثور ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 ورځې پناه ته تللی و، نو هلته کې چې کوم هغه انډې چولې وې، کوم ځلا جاله جوړه کړې وه، نه هغه ځای کې د کونترې دا خدمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا فضیلت صرف دې کونترې ته حاصل دی. او تاسو چې کله ان شاء الله حرم ته لاړ شئ، مکې مکرمه کې، مدینه منوره کې سم ډېر دي کنه خلک الله رضا دپاره 5 ریال کې هغه دانې راخلي به هغوی ته اچي. اور مدینه منوره کې په هر ځای کې دا کونترې شته دي، په هر منارې باندې کینی، هر ځای باندې کینی. خو د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روضه مبارکه باندې نه کینی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عظمت دلیل دی. ولې چې د کونتره کوم ځای کینی هلته کې د خپل د کمې تقاضي دا کوي ځای غونډ خرابوي. خو روضه مبارکه باندې چې کوم ګمبد جوړ دی په هغې باندې یو کونتر به تاسو نه ګوري چې کینی. دا خو ډېره لرې خبره چې کینی هغې طرف ته ځي نه. او دا چې تاسو کله هلته لاړ شئ به په خپلو سترګو باندې وګورئ. اور یو بله واقع نقل کړې ده محمد ارسلان بن اختر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سفر کې و، نو روټۍ ورسره وه خو سالن نه و، ترکاري نه وه. صحابه کرام ورته راغلو چې یا رسول الله موږ سره خو دا روټۍ شته، خو دې سره د خوړلو ترکاري یا سالن موږ سره نشته. وایي دې کې یو مچۍ راغله، شات کی مکی د شاتو کومه مچۍ. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دلته ودرېده، هغې خپل اواز دی. صحابه کرام دا ګوري، ونه تپوس کړي چې یا رسول الله دا مچۍ درته څه وایي؟ وایي دا راغله ما ته سلام وکړو، زما د نبوت اقرار یې وکړو، ما ته دا وایي چې نن مونږ طرف نه به ستا د غرمې روټۍ ضیافت دا به مونږ کوو. وایي مونږ سره خپلې هغه چتۍ کې شات شته دي، اور یو کس مونږ سره هغې ته لوښی ورکړه چې هغې کې ورته مونږ خپل دا شات ور. وایي حضرت علی رضی الله عنه ته یې وفرمیلو چې ځان سره یو لوښی یوسه، اور دې مچۍ پسې زیات چې دا کم ځای ته ځي دا به د خپل ځای وښیي. وایي هلته ورغلو چې کوم شات و هغې ونه دې لوښي کې راواخیستلو، صحابه کرامو ټولو هغه وخوړ. د شاتو مچۍ هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرار کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت اعتراف یې کړی دی. نو زما د خبرې مقصود دغه دی چې زموږ ستاسو بنیادي اساسي عقیده هغه دغه ده چې د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول نه زیاته مینه وي په پهله نمبر باندې. اور کچرې علیاذ بالله داسې نه وه نو بیا د ایمان کامل نه دی. دې دپاره خپلې زندګي کې د خپل کم معاشي معاشرتي کم ځای کې سره ستا تعلق دی، غزه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی به مطالعه کې چې هغې څنګه زندگی وه مغې مطابق به بیا قدم اوچتئ. مطلب مدا چې ستا د زندگی د سنت او د فرایضو نه ډکې شي، دې کې لغویات نه وي، لو لعب نه وي، فضول کارونه نه وي، ظلم نه وي، جبر نه وي، بې انصافي نه وي. ولې چې حساب کتاب خو به الله پاک ته هر یو سړی ورکوي، اور د یو یو آنې د یو یو روپۍ اور د یو یو زندگی لمحې د دې حساب به ورکوي. که یو سړی د هغه غونډه ورځ عبادت کې مصروفه دی، غیبت نه بچ دی، چغلخوري نه بچ دی، حرام و رشوتو نه بچ دی، خدا خوش قسمته انسان دی کنه. اور که الله دې نه کې ګناهونو کې ډوب دی، الله پاک ته به دا حساب ورکوي. نو خپلې زندګي باندې لږ لږ غور و فکر کوي او زندگی د بدلیدو کوشش کوي انشاءالله.